حقانیه دا د دارالعلوم دیوبند شاخ دی او دارالعلوم دیوبند الحمدلله هغه علما دي چې زه دا فخر سره ویلی شم چې د دارالعلوم دیوبند علما ټول بزرګانو او د دارالعلوم دیوبند علما ټول ولیانو او تاسو ته مثال کې پیش کولی شم. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه یو ډیر لوی سړی دی او د دارالعلوم دیوبند په بانیانو کې دی. یو ځل دی په لاره باندې روان دی او په سفر باندې ځي، یو کلیوال خلک خبر شو سنیان او هغه سنیانو صلاح وکړله چې حضرت صاحب په دې لاره باندې ځي، موږ به هغوی له دعوت ورکو او دلته کې به راولو، خطاب به وکړي، لږ واز نصیحت به وکړي. حضرت صاحب ته دعوت ورکه، وی حضرت صاحب که ته د دې طرف نه موږ ته دا دعوت قبلی او که واپسی کې راځي او زمونږ دعوت قبلی خو موږ ته به خامخا ټیم وباسې. حضرت صاحب وخت قبول که، دعوت قبول که، وخت یې وله ورکه. شیعګان په هغه کلي کې ډېر کثرت سره موجود وو. شیعګان خبر شو او شیعګانو یو صلاح وکړله، مشوره یې وکړله او دا مشوره او صلاح یې وکړله چې راځئ دا خپل لوی لوی علما راولې د شیعګانو. نو د لکنو نه څلور عالمان راوستل، څلور عالمان، او هر عالم ته وی لس سواله به په دې سنیانو په دې عالم باندې کې، وی ته به هغې ګوټ کې کښېنې، ابل ته وی ته به هغې ګوټ کې کښېنې، د صدریم ته وی دې ګوټ کې به کښېنې او څلورم ته وی هغې ګوټ کې به کښېنې. لس سواله به ته کې چې ستا لس سواله خلاص شي، هغه ته وی لس سواله به ته کې، او چې ستا لس سواله خلاص شي لس سواله به وی هغه کوي، او چې د دې لس سواله خلاص شي بس وی وخت به ختمي. وی لہذا د سنیانو د دې عالم دا خبره به څوک وانوري او دا ټیم به لاړ شي، ضایع به شي. دا عالم کېناسته، مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه کېناسته بیان ته، دا سړی پاسېده، د سوالونه شروع کړل. مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه د قرآن حدیث په رڼا کې جوابونه ورکول مدلل، او مجلس کې شیعګان هم ناست دي، مجلس کې سنیان هم ناست دي او دا جوابونه اوري. چې د لس سوالونه ختم کړل، هغه سوالونه شروع کړل، چې هغه لس سوالونه ختم کړل بل شروع کړل. چې په دې مجلس کې څومره شیعګان ناستو، هغوی وی چې زمونږ خو نن غوږونه کولاو شو، نن خو زمونږ د زړه غوږونه او سترګې کولاو شوې، موږ خو شیعګانو غلط فهمۍ کې ساتلي وو، تر اوسه پورې په دې غلطه لارې روان کړي وو. په هغې مجلس کې ټولو شیعګانو توبه وویستل او سنیان شو. زما محترم ملګرو، اوس د دې شیعګانو د مشرانو سره یو ډېر لوی فکر پیدا شو چې موږ غوښتل څه او وشو څه. نو مشوره یې وکړله، وی داسې به وکړو چې یو نوجوان ته وی تاله به موږ کفن درکو، کفن کې به دې ونغاړو، څادر به د باندې واچو او کټ کې به دې سملو او دله به دې راوړو او ده ته به وایي چې ته د ده جنازه وکړه، جی زموږ د دې مرده جنازه وکړه. وی چې کله دی تا ته جنازه کوي او نیت تړي او دی وی الله اکبر او دویم الله اکبر ووایي، نو وی ته به بس د دې کټ نه پاسې او منډه به کې. نو موږ به ټوله یو ډرامه جوړه کړو او چغې به کړو چې مولانا ته د ژوندو خلکو جنازې کې، او دا خدا دې منډه یې کړل او لاړه دا چلو شو. وی په دې باندې به د ده یې لږه تذلیل او رسوایي وکړو. کله چې هغه مړی راوړه، مړی نه دی خو مړی راوړه، چې هغې کټ کېښود، مولانا ته وایي، مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ته وایي جي تاسو د ده جنازه وکړئ. وایي نه زه د ده جنازه نه کوم، دا شیعه دی او تاسو خپله بس چې ستاسو څه طریقه ده هغه وکړئ، زمونږ طریقه جدا ده، ستاسو جدا ده. ویره جي تاسو زمونږ هم بزرګان یې او مشران یې، وی خیر دی موږ درته سوال کوو، منت درته کوو او د ده جنازه وکړئ. چې مولانا ډېر زیات تنګ که، د مولانا صاحب سترګې سرې شوې د غصې نه، مخې سور شو د غصې نه، او خلکو ته یې سپونه جوړ کړې، سپونه برابر کړل. وی نیت تړی، نیت یې وکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، څلورم تکبیر یې چې ووی سلام یې واړو. اوس چې ده کله دویم تکبیر وی، وروستو شیعګانو پسې غاړه تازه کوي چې دې مړي ته دا وایي چې ته پاسه، تا ته خو موږ ویلي وو چې ته دویم تکبیر کله دی ووایي ته به پاسې او منډه کوې به. مولانا څلور تکبیره وویل او سلام یې واړو، او چې سلام یې واړو په دقې غصې انداز کې
سترګې سری دي مخې سور دی او دې خلق شیګانو ته مخ کړه او وی قیامت کې صبح تک نہیں اٹھेंगा انشاءاللہ او چاغي رااله نو صادرې تلرک هغه مړ پروتو استاد دا کرامت د علماء دیوبند منه دا کرامت د دې عالم او د علماء دیوبند کرامت دی زما محترم